زه عبدالرحمن هم رازدارو صاحب سرو هغه باټم لاین پک کړ فورن هغه ډنډه راوسته کړه ویجی تاسو ځکه ابوبکر رسول پاک صلی الله علیه وسلم سره خپل علاقه خپل کوم تعلق یا ټو سم ایکسټنټ ابوبکر کوم حیثیت یو د پیغمبر ذات سره صلی الله علیه وسلم مسله تصوف ده تاسو تصوف کوئ کنه کوئ اسلام څه څه کوي حضور علیه الصلوۃ والسلام د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې حضور علیه الصلوۃ والسلام سره کوم نږدې تعلق یک جان دو قالب د ابوبکر ذات داسو چې دا د پیغمبر نه جدا کېدل نه صلی الله علیه وسلم تعلق ور سره دومره قوي چې هغه ته رول نه اپلای کېده قانون ورته نه اپلای کېده چې کله دا خبر وکړه حضرت عبدالرحمن رضی الله تعالی عنہ پر ډنډه شاته راخله ابوبکر دن ورک جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مانځنه فارغ شو داسې ودرې د دعای کوله چې اللهم ان تولک ذل غصابه لن توبد فی الارض ابدا او الله دا 300 شپږ کسان سورہ بدر کې سورہ خلقو 314 خو کسان هغه چې دا میدان کې حاضر نو د آرمی پولیس کې وو خو د ډیوټي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نور لګولې و په میدان کې حضور سره 300 کسانو وی او الله دا 300 کسان چې میدان ته راوستي دي دا زما د 15 کالو مهنت دی څومره کالو 15 کاله کې دغه می تیار کړی دا زما د 15 کالو مهنت دی د دې 300 کسانو په اساس باندې ستا نامه وتا دنیا کې خوريږي د تا دین بتا می دنیا ترسي الله د دوی امداد وکا د دوی معاون شه ک دوی دې هلاک قسم دې ک قیامت پورې سوکستانم په خلی باندې واخلي ودا 300 کسان کامیاب کا کړي قسم دې تر قیامت باندې سوک نو مؤنخلی په دې مکه باندې او حضور علیه الصلوۃ والسلام دا لاس دومره اوچت کړ دعا کې صحیح حالانکه مبالغه سره دور لاس کو چتول په عمومي حالاتو کې دا ممدوح نه دي دا قابل تعریف نه دي عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بلاسونه اوچتول اثناء الصدر د خپل سینې په محاذات کې دعا به کوله لاسونه به دور اوچتو استسقا کې دور برکل بدر کې دور بر ورسول بعضی علما فرمای جنرally اپلایډ دي بعض په چا باندې تنقید مکوئ کوس چې عالم داسې اوچتګړي داسې ورته موای نه خو ته ګمراي البته دغه طالبان ناس د بوسو خیبه نه جوړ چې د بیا د بس وی دوره لوی عالم ته خبره کوي ناظرانو دا د حدیث د انټرپریټیشن د هر علما عالم خپل موقف دی دا خپل پوینټ اف ویو وی چې دا حدیث دا په دې موقع پورې خاص دی یا د اپلیکیشن عام دی خو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړل وی اللهم ان تولک ذل غصابه لن توبد فی الارض ابدا د رسول پاک صلی الله علیه وسلم غبا مبارکه کم کوټ چې حضور اسلام کم گاون پوګه مبارک باندې چوله دا لاسونه دور پورته کړل چې هغه گاون کته غرزید حضرت ابوبکر راوچت کا پوګوي ول برابر کوي حسبک الان فإن الله وعدك النصر وی بس د امر کافی دا الله تاسو د امداد وعده کړی دا الله کریم فرمایي لقد نصرکم الله ببدر لقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله زور صدا لعلكم تشكرون لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة یقینی خبر ده الله تاسو امداد کړو میدان بدر کې الله امداد کړو میدان امام الهند فرمایي چې فرشتي مباشر د قتال نه خبر واحد ده امام الهند په تحقیق کې چې فرشتي مباشر د قتال نه خبر واحد کې ثابت دي قران نه وایي چې فرشتو جنگ کړی دی قران نه وایي چې فرشتو جنگ کړی دی قرآنی نسوي چې وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن بقلوبكم وما النصر الا من عند الله الله تعالی فرمایي د 500 فرشتو راتل دا ستاسو د لپاره بشارت وو دا جنگ د لپاره نو د ټولې دنیا د لپاره یو جبرئیل کافی دی ټول دنیا لپاره یو جبرئیل کافی دی سوره قومونه تبا کړ ابن سوریا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تلاغه تعالی دا وحی سوک راړي هغه وی جبرئیل لاړي وی بیا خو نو نشو دا مونږ پیغام نشو قبولولې انه اهلک اباءنا دوی زمونږ پلاران نکال ټول تبا کړی شیخ پسند ټیررست ده دا جبرئیل دی دا وی ټیررست سره ټول اباوي دا درته تبا کړی دي بس یو لو الټیټیوډ پرواز به وکړو د خلکو بزونه پټاو شو ټول قوم به تباہ او برباد شو فاس بخو فی داره
جاسمین ټول به الټه پراتو. عزیزانو اوس د خلکو مړولو لپاره خو یو جبرئیل کافي دی، یو فرشته کافي ده. دیو جن امام الهند تحقیق دی چې وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. اصل امداد الله جانب نو کمال امدغو چې 300 پکسان الله د زور نزیات و کافرانو باندې غالب راوستل. فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی عزیزانو ما تاسو ته ویل دعا د قبولیت لپاره به ماحول پیدا کړي، د الله د نصرت لپاره به هم ما نمونږ به ماحول مونږ پیدا کړ. دا داسې لکه سړی په لار رواني او لا نالای نه راسي ته ورته ټوپ کړ چې هغه ټوپ کې نالای کې پریوزي. مونږ ټول نالای کې پریوزیو، لا موږ ماحول پیدا کړنه او ټوپ مو چې کله به وخت ټوپ وي نتیجه څه ده؟ ټول به خټو کټ وړي، سترګې به هم په خټو کې پټي، اوزه به هم ډکې، خوله به هم ډکې، ځکه تعالی ماحول ته نه رسېدلی جمع وو. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله. اصل امداد اللہ جانب دو نو اللہ فرمایا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم. د خپل پروردگار بندگیو کوي، د خپل پروردگار عبادتو کوي. وفعلوا الخير، د خیر کار کوي. نو اس خیر څه ته وایي؟ ځان د پاره خیر باندې اسو کویږي. د خیر ښه معیار، ښه کرایټیرین او ښه پہچاندار چې دا زکم کار کوم دی کې بل ته سوره فائدہ ده. دا چې کوم کار کوم، زما خو دکان شته، زما شته دکان شته، روزګار مې پکې روان دی، د 80 یا د ټي ټي یو پوسټ را روان دی، دا بل سړی بالکل بے روزګار دی. په ځای د دې چې زه جمع کوم په دواړو څیزو باندې پکې دم، چې مې دکان رواني هم د 80 په پوسټ باندې چې کله ستاسو مفادات ټسر راشي د حکومت مفادات سره ته بالته ډیوټي نه کې، دکان کې مناس تنخواه به هم حرام اخلي. یو ناروا خو بدا کې دویم هغه بل د خوراک درکه هم نشته، تاکي دومره ایثار نشته چې هغه ته وایي چې زما خو کار روان دی، راځه مرګریا زه د منسټر صاحب پیژنم، راځه مرګریا زه د منسټر صاحب ایڈوایزر پیژنم. فتنې پس پیدا شوې، ایثار نشته مسلمانانو کې، مولیانو کې نشته، مسلمانانو کې ورکه مغالره راشي. صحیح. او زه بلا خوف لومه طلعیم دا خبره کوم، په مولا کې ایثار نشته. دا خیر به کوم ځای شروع کی؟ د مولانا لومبه به ما او تا شروع کوو چې سو پورې ما او تا نه شو، ځکه یو طرف ته مونږ ځان په مقام د قیادت، علما قیادت رهنمایي د دې حضرت علی رضی الله تعالی فرمایي چې د رهبرۍ لپاره، د قیادت لپاره، د رهنمایي لپاره، د مشرۍ لپاره نمبر اول تاکي پوهه پکار ده. څه پکار دي؟ پوهه پکار ده. نمبر 2 تاکي جرأت پکار ده، شجاعت پکار ہے چې مداهنت نکې. نمبر 3 پتا کې ایثار او قربانی پکار ده. او نمبر 4 پتا کې سخاوت پکار ده. نو اس کومه مليانو ځان کې د سلور صفات دي پیدا کړي. حق لرو چې موږ د قوم قیادت وکړو لږ زور سره. صحیح. چې ملمرا شو ته وای چې خدای اوس پچای ورته پم چې په اله چای پیوس کوي، چې پچای ورته اوس ته حق لري چې د قوم قیادت وکړي. صحیح. حالانکه په واسطه پورا ده چې ململ یو په اله چای ورکول شي نه ورکه ولا بخل په مخاغسته. صحیح. مداهنت کې د جرأت او شجاعت مظاهره نه کې تا ته هیڅ استحقاق نشته چې ته بیا د قیادت دعویدار شي او دا غواړي چې د قوم رهبری کوم. عزیزانو چې سبق پڑھ پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پڑھ پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. نو موږ غواړو دنیا امامت او استحقاق نه لرو د جماعت د امامت هم غواړو چې د دنیا امامان دی وي، ځان کې مو اهلیت د جماعت د امامت نه پیدا کړي. الله تعالی دې مونږ ټولو کې صلاحیت پیدا کړي. تاسو ټول امین وایي. نو فرمایا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير، د خیر کار کوا، ایثار او قربانای مظاهره کوا. د پیغمبر د صحابه صلی الله علیه وسلم و رضوان الله علیهم الله تعریف کوي. ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه ومن یوق شح نفسه فاولئک. دا تا نه ځکه تپوس کوم چې دا قرآن هم د دې ځای قرآن دی، ما امریکې نه وی راوړی.
اللہ تعالیٰ فرمائے ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. چاچه د نفس د شح نزان بچ کو د نفس کی شح والا ایلیمنٹ پروت ته اللہ تعالیٰ پکې لګول دی. ابتلا مقصود ده. کدا ایلیمنٹ لګول نه وي پتا باندې آزمائش پسنګ کېده. دغه ایلیمنٹ الله تعالی لګول دا عنصر لګول د ستا په نیچر کې بیا درته الله تعالی د تقاضې باندې پوره کې دیو پالش کې دی بچنایز کې دی به خیر په لار روانه. قرآن کریم فرمائے واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فلكم شابه 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 دا حافظانو امتحان دی. بس صحیح اوکے. واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. اللہ تعالی فرمائے واحضرت الانفس د دې انفس د دې اعرابي کیفیت دغه څه دی رفع ده که نصب دی وای زور سره رفع او د شح نصب دی. واحضرت الانفس الشح اللہ نے فرمائے کہ واحضرت الانفس الشح واحضرت الانفس الشح دا تگی نفسونه د انسان د شح دریاب ته بوتلی شوی دي. ایتل ته وایي چې سورس کله شي ځکه چې چاله راړي د دریاب نه وبو نو خو یو لوټه براړي سور براړي او چې د دریاب غاړې ته ورسي نو بیا خو بزان تر دې ځای راډک کینو. نو الله تعالی فرمایي انساني نفسونه دا ما د شح د سمندر غاړې ته بوتلیو چې اوس کوي چې سورس کله شي. واحضرت الانفس الشح دا د قرآن اعجاز دی. واحضرت الانفس الشح دا انسانی نفسنا د شح سمندر ته حاضر کړي شوی. الله تعالی فرمایي وان تحسنوا ابتلاء امتحان مقصود درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاقت کے لیے کچھ کم نتے کر روبیان. دا اللہ فرشتے ابتلاء پہ نشتا امتحان آزمائش پہ نشتا. اللہ تعالی فرمائے لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. دا الله فرشتہ دا الله دا فرمان نا فرمانی نه کوي چې څه حکم ورته وشي باغی باندې عمل کوي. کوم حکم ورته وشي باغی باندې عمل. خو په انسان باندې ابتلا مقصود وا لہذا دې شح سمندر ته بوزو چې دې ځای نه اوس کا چې څومره شخص کله شي نو مونږ په ځان تر دې سپینګ مو وکړ تر کومه وکړ بل ازیو مرګ سره تل ما دې نږدې مرګ هغه ما چرته په عمر کې دا کوک نه دسکلې دا کوک ناغه مرګرو دوره غټ غټ بوتل راوړې وین ناغه ته یو ګلاس واچو ناغه اوس کو دا کو خدا شي دې چې دوه ګټه موږ کې چې ناشنای چې مېداري ورسره عادي نه نو خود پس په مور اوزي ناغه چې یو ګلاس کو لګ راته نور واچو چې پس په مو ته راوتر مې بزکا واحضرت الانفس الشح واحضرت الانفس الشح وان تحسنوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. اللہ تعالیٰ فرمائے ابتلاء آزمائش مراد ہے. اور ما شح کے تاس ویلیو کیا مفسرین کو ترجمہ کہ شح بخل ما ہوئے بخل نہ دے واضح لیکن ریشے نہ دی الحرص والبخل والاستغلال. الحرص والبخل والاستغلال greed miserliness and exploitation دا درې واړه چې یو ځای شي د دې درې فیکٹرز نه شح جوړ شي او دا سړی تباہ کوي دا انسانی دنیا تباہ کوي دا ابتلا ده. واحضرت الانفس الشح په انسانی مزاج کې الله تعالی بخل چوره دی په انسانی مزاج کې الله تعالی حرص چوره دی انسانی مزاج کې الله ایکسپلایټیشن استغلال چور چې د بل په سټ بخ پکې دي خو چې خپل مقصد ته ځان رسوي. واحضرت هغه د استا امتحان دی چې اوس کوم ځای تخپل خیر ته بل په سټ رسیدې شي د بل په خپل سټ باندې پکې دي او کنال ته بریک لګی چې نه قطعا زدا کار نه کوم ځکه دې بل سړی سټ دلاندې راځي. موږ کله دا فکر کوو لږ زور سره وای موږ سړی د خود پلان نکم خدای به خو باندې کو چې خپل مقصد ته ورسم نو پته ولګیدا چې د شح په دې ابتلا کې ناکام شي. دیو جو پسې فرمایي چې وان تحسنوا وتتقوا
فإن الله كان غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تا خپل مقابلہ کی بل چا سره احسان کو وتتقوا ځان دې د وایلیشن نه بچ کو د پامالای نه دې بچ کو. فإن الله كان غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ یقینا بخون کے دے رحم کون کے دے. نو فرمائی وجاہدوا فی اللہ حق جہاد مجاہد جاہد یجاہدو مجاہدتن وجاہدو فی اللہ مجاہد کوئی فی اللہ دا اللہ ذات کے وجاہدو فی اللہ مجاہد کوئی دا اللہ لار کے وجاہدو فی اللہ مجاہد کوئی دا اللہ دا دل پا بانے حق کا جہاد جسنگ دا جہاد تقاضاوی یا دا اللہ تقاضاوی کہ کل دے ہوئے حق کا جہاد اللہ سنگ چی اللہ غواڑی او حق کا جہاد الجہاد چی سنگ دا جہاد غواڑی چې دا جهاد څنګه غواړي په هغه انداز باندې جهاد وکړه. ځکه موږ ورته بیا و کاونټر پروډکټیو چې څنګه الله غواړي هغه انداز سره ته نه کې څرنګه جهاد غواړي جهاد کول هغه انداز سره نه کې دا بیا کاونټر پروډکټیو دی په ځای د فائدې به نقصان رسي هم ځان ته هم امت ته. دا قرآن کریم اعجاز دی چې وجاهدوا فی الله حق جهاد. اللہ تعالیٰ فرمائے مجاہدہ کوئی دا اللہ ذات کے مجاہدہ کوئی دا اللہ ذات کی سو مانا خپل خواہشات فنا کا مانا خپل ذات فنا کا مانا خپل منصب فنا کا مانا خپل مفاد فنا کا. اللہ لترجیح اولین ورکا دا اللہ مخلوق لترجیح اولین ورکا کہ فنا کیتے میں فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مضمر ہے. فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. اس دم لولو مانا حقیقی مرگ دینا دے مراجزان مرگ تو نسا. فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مضمر ہے. دا اللہ مخلوق لفظان بانے ترجیح ورکسان فنا کا پل خواہشات فنا کا پل تقاضے فنا کا. دا دی سڑی استحقاق زمانہ دیر دے. دا قومی مفاد دا زما په ذاتی مفاد باندې مقدم دي په ایمان وای چې زمون کله ذاتی مفاد او د قومی مفاد تسلا شي ز ذاتی مفاد پس منډه کوم که قومی مفاد پسې ذاتی مفاد پسې. او دغه وجوه چې د ملک نو تختیدم خلکو زر ځان په شان لیونه کولم خلک زید ځان په شان لیونه کولم وې ته خدای والے ما ته خو نه خو مقصد دا دلالت الحال دلالت الحال داو چې دا لیونه دی دنه ځان لګټي نه مونږ ټی د پریدي دی نه ځان لګټي دا بچاو مانه چې خفره بس خفره ورته ځان له مونږ غټلې مونږ دی غوښتین تیر کړو صحیح. فنا فی اللہ کیتے میں بقا کا راز مضمر ہے. جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات والمجاہد مجاہد سوکتے والمجاہد من خالف نفسه وهواه. چې اصل مجاهد هغه دی الله یو خبره کوي د نفس او نیچر بل خبره کوي. الله یو خبره کوي د خواهشات بل تقاضا کوي. چې د الله له ترجیح ورکړه په خپل نفس خپل خواهشات باندې دا د اعلی درجه مجاهد دی. دا اعلی درجه مجاهد دی. اوس موږ هر جنگ ته تیار یو خو دې یو جنگ دا ډېر مشکل جنگ دی. دا ډېر مشکل. نمبر اول نمبر دو شیونه دي دا ډېر مشکل. یو خپل ځان سره جهاد کول خپل ځان سره یو او دویم د حکمران ناروا او ناروا ویل. د حکمران ناروا او ناروا ویل. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کې چې کله جمره اولا باندې رمه وکړه یو صحابي راړوان نشو وی ایل جهاد افضل او دا الله پیغمبر کوم جهاد بهترین جهاد دی. پیغمبر علیہ السلام ورته وکتل په اوخه مبارک باندې سور شولان دی روان شو چې دوی مرمه وکړه بیا راغی وی ایل جهاد افضل چې کوم جهاد افضل دی. پیغمبر علیہ السلام ورته بیا وکتل بیا په اوخه سور شو وړاندې روان شو چې کله جمره عقبه او جمره کبرا وشتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې خبانه سورید تاسو که عین السائل عقل من سړیو صحابي سو چې دوه واره ماته جواب را نکو نو دا سينو چې مرای تور پرې وته هي مونږ چې سوال وکړو کومه اګنور کی چیرې دا ماحول نه دی. یا سبحان الله مونږ عقل چرته مونږ عقل چر هغه خبره بدر باندې کوي
ما جی او تاسو الکه چې زغل شم خدای دې خوار کړه ماحول نه دی زغل زکه شم د حکمت عملی په بنیاد باندې د ډیپلوماسي بنیاد باندې چې دې منفي اثر به ډیر زیات وي زه درو خو درته ویل نشم چې رښتیا درته وایم نو دا غي منفي اثر به ډیر خراب وي زما په مرګ دی به اثر پیوزي ستا په مرګ دی به اثر پیوزي دا وخت نه دی یا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا موقع محل ته ګوره بیا جواب ورکوه موقع محل ته ګوره بیا خبره کوه حضور علیه الصلاۃ والسلام اوس چې دوه واره هغه صحابي ته جواب ورنک بس ها پوه شه چې زما په خیال دا خبره خنه ده نو په دریم ځل ته پوښتنه وکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خپل ته پوښتنه کوي ان السائل هغه سړی ته پوښتنه کوي چرته دی راوړه ویجی زين ما ته پوښتنه کړه حضور پاک صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل افضل الجهاد کلمت حق للسلطان الجائر بهترین جهاد ده چې جائر سلطان ته ظالم سلطان ته حق خبرو کی خو جائر سلطان بستا حق خبر علمنی چې ستاده مفادات ټسل ورسره ني او که کوم ځای ستاده مفاد ورسره ټسل وي ته په هغه فیلډ کې چې کوم فیلډ کې جابر سلطان دی هغه نستا خبره مني نه ته خلک مطمئن کول شوی دی خو بم ووټ ته ودرېږي جرنل څه ځکه مخالف چې دی بم ووټ ته ودرېږي دغه مفاد ټسل دی ورسره البته بیا خلک کنوینس کیږي نه خلک مطمئن کیږي نه وای دا خو پالیټکس باندې سیکا پالیټکس سیاست برای سیاست او اختلاف برای اختلاف دا موږ معاملې دغه تګړبړ شو تنقید برای تنقید چې موږ معاملې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل چې افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان الجائر بهترین جهاد حق خبر کول جائر سلطان ته جابر سلطان ته کول دي چې کله ته د مفاد په میدان کې هغه د پاره خطر نه او ته حق خبرو کې او ورته وګم کیږي او ورته وګم کیږي خو کله ته هم د هغه میدان شاه سواره یا به چرته وکیږي وای دې ما کوزي او په خپل په سوريږي دوی ته کوشه اوس ما ته وګورئ په دې ملک یو هنګامه شروع ده جج صاحب لر کړی دی جره کړی دی قاضي القضات صاحب لر کړی دی اسی په ایمان وای د وکلاو خبره نه کوم وکلا خو یو ځل معززه طبقه ده خو د وکلاو نه را پدې خو د موږ سیاسيان چې کماندا سره دا مسله هندل کوو په ایمان وای چې دې سیاسيانو د جج صاحب وخت دی نه دی خو هغه بل شی په ورده کې بدی شنو د سره د وای شابه ما ماستر ګل سری دي دته وای ماما وای شابه ستاسو سری دي صحیح هغه ساده سره دی هغه پم شوی دی او یې نو واقع سترګې مسری دي او ما په خیر سره هم دي صحیح دا د عین تقاضا ده عین کې پابندي نشته صحیح په دې ملک اصل خبره ده چې مونږه جذباتي شو مسله کې مونږ وږي او هندو هغه ما بر دې ملګرو ته وې ما یو معروضي حقایق ته ګوري بل ملک په شریعت ته چلیږي دا پاین چلیږي پس چلیږي دا ملک په شریعت روان دی که په عین روان دی پاینم نه روان خو وای داسې پاینم روان نه دی خو وای داسې چې په عین روان دی عین کې څه پابندي نشته سوای د صدر وزیر اعظم د پوسټ نه یو ادویمه خبره ما ورته مرګریا اوس خو د کوډیفاید لا زمانه ده کوډیفاید لا ضابطه شوی قانون دی کتاب پسې رواني لکیر کې فقیر ججون څه پسې رواني لګزور سره هغه کتاب پسې رواني کتاب نه خو د خو کې دی نشه ها انټرپریټیشن به اخو د خو کې د اصل قانون نه خو د خو کې دی نشي تشریح کې به اختلاف وي د دې جج او د هغه جج د دې وکیل او د هغه وکیل خدا سي نشي کولای چې په دې آرټیکل باندې خپکه دا بل تور جمپ کا دا جمپ نشي او ما د پاکستان په تاریخ کې یو چیف جسټس تر شوی دی یو چیف جسټس او هغه د عیسائی څه شه دی عیسائی چیف جسټس اے آر کارنیلیس او داغه زمانہ دا د عدالت په اساس باندې د پاکستان د تاریخ بهترینه زمانہ و ځکه دا غسړی نه خزوا نه بچیو نه کورو نه ځان له مکان جوړو ریټایرډ شو په حیثیت د چیف جسټس د لاهور فلیټیز هوټل کې په کرایه باندې اوسېدم هغه کمره کې مرسته او چې څو ورسره هغه ویل وصیت کړ چې دا د مذهب چرچونو ته ورګي عزیزانو با تقدیر عرض دې معنا دا نه ده چې سکن یو غیر مسلم له مسلمان باندې ترجیح ورکو هم مقصد به دا دی چې د ملک په آئین روان دی او د آئین تقاضا ده کدا با تقدیر نو دوی ورته شابه ماما سترګې لري دي وی ګیدړ بل ګیدړ ته وی چې دغه ته ډېر غټ خر دی په دې ځنګل کې او کده مو او تبم خسرب شپ خوراک زبا خسرب شم ناغه ورته خو ډېر غټ څنګه به وو وې زبا تبرا سره نشره شو دې بسني نو وې زبا داسې اٹیک کوم خو ته ما رانی شي ته ما رانی شي زبا تا تم غوسه کېږم او هغه ته هم غوسه کېږم دوه درې واره ما راونی شي خو زما سترګو ته بګوري وې چې سترګو ډوري مصری شي نو بیا ما ته وای چې ماما ورزه پسترګې لسری دي
صحیح نو بس مړه د خود ودرې واره ورسره دا شو کړه په سلام زره ورته ماما ورځه پیستر کې رسري یې چې په اس باندې حمله کوله هغه ورته دواړه خپېونی ولې او وی په دې خلینو داسې واړو اقوا نو دې په دې بل کې ډر راغلا چې پاغې راکې خود له خلای دې به خو بس لاسري نه وي تاسو وی چې سری دي بس چې سو پورې دې ملک ته منافقت لري او ته منافقت دا د دې ملک د ټول لویه بیماری ده افراد هم کوي جماعتونه هم کوي حکومتونه هم کوي کني کوي او ورته دا پته وي چې منافقت کوم لیکن هاتی کې دانت کانے کې اور دکانے کې اور خیر مونږ نه کوو خدای نه غواړي ته مونږ له خیر نتیجه راکې قطعا نه ورکوي دا الله قانون دا سنت الله نه ده دا خدای له تدبیر تقاضا نه ده الله تعالی دا ټول دنیا په تدبیر روانه کړی ده اما يدبر الامر فسيقولون الله تدبیر د امور سو کوي الله کوي خدای له تدبیر تقاضا ده چې تبه داسې یې نتیجه او په داسې مرتب کیږي چې داسې نه نتیجه په څنګه مرتب شي وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج د جهاد میدان کې کله بستا ذمہ داری وی خبره کول کله برتا ذمہ داری وی د لاس نه نیول کله بستا ذمہ داری وی فورس او قوت استعمالول کله بستا او د ټولو ځان خپل کنډیشنز دي د ټولو ځان خپل شرایط دي هغه شرایط ته وګوري چې کله شرایط موجود شي بیا به دا غینه بعد د متعلقه میدان کارگزاری شروع کړي وجاهدوا فی الله حق جهاده او وجتباکم دغه الله تاسو انتخاب کړی دی کني دنیا په انسانانو ډکه ده دا تاسو څومره چې ناس شي صحیح او 1.50 بلین مسلمانان دي دنیا کې 1.50 بلین یو نیم عرب مسلمانان دي دنیا کې دا تقریبا وو 8 میلیونه مسلمانان دا په امریکا کې دي عزیزانو اوس دغه ټول مسلمانان دا د خدای انتخاب دی دا ځاوتا اسیم ګرینې پری خو دي دا ځاوتا اسیم پټکینه دی والی دا ځاوتا اسیم کلمه نه ویلې دې معنا دا نه چې ګنجاګیر نشته مسلمانان نه دي دا ځاوتا هر یو سره چاهه منس کوي کنه کوي مسلمان دې کلمه ویلې دا دیم خدای سلیکټ کړی دی دیم خدای چوز کړی دی دام خدای د خپل دین لپاره منتخب کړی دی بل دین لپاره منتخب کړی دی د بنو تمیم وفد راغی رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وی دا الله پیغمبر اله متدعو ستا دعوت سده ستا بلنه سده ستا مشن پیغام او پروگرام سده رسول پاک فرمایل ادعو الی الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فسبحان الله وما أنا من المشركين رسول پاک ویز خلق اللہ تعالی بلم زما صحابو خلق اللہ تعالی خو پدی خبر مسر خلاص دی پدی خبر مسر کله خو سړی خبره کوي په خپل په مطمئن نه کله سړی خبره کوي خو په خپل په مطمئن نه ماته یو مولوی سي وی جی پته نشته چې دا مونږ په حق کوي شیګان په حق کوي ما دام ایمان والا مرګره دي صحیح دی ما غریب لا تروسه په خپل کنفیوز دي لا تروسه په خپل کنفیوز بصیرت بنیادی شی ایمان ته بیا چې په کله دی عقیده خپل کړه بیا په سر خلاص کا چې دا زما دا خبره دا الله والا خبره ده دا رسول پاک والا خبره ده دې معنا دا نه ده چې نو ټول خلک خردي نه دا غي معنا ده چې د نور خلکو ته دا فکر ورکنوي کا دا خبره ورته ورکنوي کا هغه په مطمئن کا نازیدانو وجاهدوا في الله حق جهاده وفد بنو تمیم راغه ورته استادا ورسده رسول پاک ورته هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشركين وزم د خبر باندې مطمئن زما صحابه ټول او چې په خبره کله مطمئن شي بیا قسم دې کې قرباني کول تا تکرار ښکار شي بیا به نمبر 1 تاکي ير ناراضي نمبر 2 مفاد له ترجیح ورکه مفاد له ترجیح ورکه نمبر 3 مداهنت بنکه دا درې شوی نه د دې بیا بالکل چټي وشي بیا سره دن کې کی چوٹ ها د خبره اندازې خيستوي د خبره اندازې خيستا او حکیمانه خو مداهنت پکې نه کوي کسړې ورته وکړي ا مطمئن کیږي په کوم خاطب ورته وکړي څنګه چې سړی سر خلاص دی دې په دې خبره مطمئن دي صحابه به ساده خبرې کو مولا الیاس رحمت الله علیه ماته وګورئ اکابر وای بزرگان وای چا چې ورسره ملاقات شوه دي دا څه مقرر نو جبه کې ملک نه ته جبه خو په دې خبره سر خلاصو په دې خبره باندې سر خلاصو او دا خبره د ځوان راوته کوم ځای راوته چې دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے
दिल से जो बात निकलती है असर रखती है पर नहीं طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. هغه د لکنت والا مولوی صاحب خبره د میوات د کلو نو چته شو. انت امریکا کې ګوره، په برتانیې کې ګوره، په فرانس او پیرس کې ګوره، د دنیا په کومه خطه کړي. اوس هغه کې هم څه مقررین ني. صحیح مولانا عمر سے پالنپوری درا پدې خو مونږه مولانا طارق جمیل صاحب اورو. صحیح هغه بیان ترغیب خود ټولو بیان اوري خلک. ولې خبره چرته راوځي؟ څنګه راوځي؟ همیشه چې مولای خبره د خدای په درد کوا، د دین په درد کوا، د پیغمبر په محبت کوا، ته بیا ګوره جاهل سړی به مستا خبره اوري. نوې فرمایل چې هاذه سبیل ادعو الی الله علی بصیرۃ انا ومن اتبعني فسبحان الله وما انا من المشرکین. وفد بنو تمیم د رسول پاک دعوت قبول کړ، کلمه اویلا، نوی خلقو نو وارد خلقو. حضور پاک ته وی مننا غلیکا از آمنا بک وصدقناک، مونږ تاسو سره احسان وکړو. زکه جی ستا جنډو مخې جوړه سو مخې جوړه ستا جنډو مخې نعره تکبیر الله اکبر چې محمد رسول الله زنده باد. داسې مسله پکې نه وه چې ستا جنډ د دې خلکو فکر داو چې مونږ تاسو سره ملګری شو، ووټ به تاله درکو، ووټ به تاله درکو. معنا دا چې ته به زمونږ احسان منې، ته به زمونږ مننا علیک اذ آمنا بک وصدقناک. جبریل امین راغه وی دیله دا بنیاد نن نټیکا، دا بنیاد نن نټیکا. تاسو ته پته ده زه دغه الیکشن ته ولاړم د بدقسمتۍ نه. څه ته ولاړم؟ بدقسمتۍ نه. نو مرګره چې ما وړاندې بیان کو وی مونږ به ټول کړي قاضي صاحب له ووټ ورکو، خو زمونږ د کلي دا مسله ده قاضي صاحب اوس مونږ سره وعده کوي چې دا کار وکوم، زه چې ور پاسې د مې چا سره وعده نه کوم. ځکه ما ته پته نشته ما په اختیار کې بس شي، ما ته پته نشته چې ما په اختیار کې به څه شي وي. بیا چې کله منبرم شم یو کلی ته بوتلم وې دا زمونږ بجلی ده، ما که څه شی میلاو شو بیا به کوو، که څه میلا خلک په دې خفاو وې دې داسې دا وشوه. صحیح شبه کچ کوي. صحیح کله وشوه ان شاء الله چې کله قیامت راځي د اسرافیل د شپېلې نه یو کال مخکې اسرافیل ما مرګ څه شی نشته څنګه وشوه. توس ما په دې منبر باندې د ایمان نه خلاصې زما قطعا دا کار نه کوم. چا بیا قاضي صاحب له ووټ ورکوم، زه په ووټ لعنت لګم، زما په ووټ لعنت لې زما دلته پاتې کېږم نه ووټ باندې سکوم. عزیزانو د دې قوم اپروچ ډېر عجیب دی. یو غزپلی دی او بل بیا په خبره ځان نه پوي. یو غزپلی دی نو تر هغه حد ور سره زما همدردی ده، خو چې په خبره ځان نه پوي نو هیڅ همدردی مې سره نشته. ځکه چې یو سړی نه پوي په ځان په خبره او ته پوي نو همدردی به ور سره وي. یو سړی ځان پوي ته ورځي نو ته ور سره همدردی ورته مه کوه. او غوینه کوم واشا بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بسم الله کا. عزیزانو عرض میں کو چې بنو تمیم وفد رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته وی چې مننا غلیک از آمنا بک وصدقناک. جبریل امین راغه یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. دای پتا احسان درلې چې د اسلام قبول کړي دي، کلمه ویلې ده نو سړی د مصلحت شکار شي. او جی الله تاسو ټول وړه ته وړه جنتونه درکې، تاسو زما مرګرتیا وکړه. صحیح او موږ هر یو کس ته تعالی ته وړه جنتونه ورکین دا نور بس کوي بیا چې ته وړه د شین دا نور بچرته کوړته وې بوزو. صحیح خدای ټول مسلمانان الله ته وړه جنتونه ورکې، تاسو ټول امين وای. ایون خدای دې ټول دنیا کافرانو مسلمانانو کې چې په جنت کې را سره شریک شي. چې مزاج یار کې پیدا ہو چاہنے والے، ځکه دا دین میدان داسې دی لیکن رقابت نشته، لیکن رقابت نشته. ما سره څوک په دین را شریکيږي زموږ سره دښمنی شته. مزاج یار کے پیدا ہو چاہنے والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرے رقیب نہیں. دا دین کمال لے چې وګوره ستا چا سره مینه دنیا کې نو که باغ بل څوک مینېږي نو ته وایي چې سترګې مې ته وویستې. تاسو ټول دغه میدان نه تېرې حل نه وایئ. هغه باچا وایي ټول پکې دي انکلوډینګ باچا دی پکې هم شامل دی. نو ستا رقیب ته نه برداشت خو کته د محمد رسول الله عاشق صلی الله علیه وسلم ابل عاشق پیدا کی ستا ور سره نفرت پیدا کی که محبت پته ولګیدا چې دا ټول محبتونه دا غلط دي. دا یو محبت حقيقي دی چې د محبت بنیاد باندې ستا چا سره رقابت نه پیدا کی، تعلق نه پیدا کیږي.
نزکا شاعر وہی کہ مزاج یار کے پیدا ہو چاہنے والے کہ میرے عشق میں کچھ خطرے رقیب نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ورته ہوئے کہ اللہ فرمائے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. کار مکو ما بانی خپل اسلام بطور احسان مزبا دی بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ بل اللہ یمن علیکم. تاسو وای دا مضارع حقیقت ته په حال کې مجاز د استقبال کې زیدا بل شانو زوم د حقیقت د استقبال کې مجاز د حال کې. بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ بتا سر احسان کے مستقبل کے ولی علت موجود دے انت علیلیت تعلیلیہ دے ان ہداکم للایمان ددی وجہ کہ تاسو ایمان طرف تا گائیڈ کریے دا ایمان ہدایت در کرے دے نو چې تا کلمہ ہوئے اس اللہ بدورزی د شپې تاسو احسانات کی تو پوهیږي نه اوس ته 1400 کی در سره خدای یو احسان وکړه ځکه ته مؤمن یې صحیح ته جمعه تر اذن نشوي در سره الله بل احسان وکړه ځکه ته مؤمن یې تا دوه رکعات نفل وکړل در سره الله بل احسان وکړه ځکه ته مؤمن یې. عزیزانو زمونږ اپروچ ډیر محدود او شارټ سایټډ دی. موږ 15 روپۍ خو را نه کړل تش په منځونو والو باید چې ایمان په واره سره دا احسان وکړي چې جیب کې را روپۍ را واچي یا رسرو باران دا باندې وکړي بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان وجاهدوا فی الله حق جهاد هو اجتباکم دغه الله تاسو انتخاب کړی دی وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اوس لوی سړی چې چا انتخاب وکړي د ذمہ دارۍ لپاره د ذمہ داری ډیره مشکله وي. کله دی وای چې او زما اپوینټمنت خو وکي پته نشته ذمہ داری به سر ته ورسوم کو به مې رسول. یو زمانه داسې و خلک به ذمہ دارۍ تختیدل خصوصا مولایان صاحبان یو ذمہ دار داسې ده په ذمہ دارو جګړې دی یو بل سره. صحیح ده صحیح. زه دلته هم د کلی د امارت لپاره به مونږ د مولیانو وفد بوته یو مولوی صاحب ته چې ته به د کلی امیر شیخ نه بس زه به کار کوم مال د ذمہ داری مړه کوي. اوس خو زه خبر شوم سپینګیرو مولیانو خلکو ته اپروچ ما به امیر نه کوي. صحیح. ابلوی مور سره نائب امیر کوي. ابلوی مور سره الله تعالی دې مونږه واپس هغه اخلاص بیا راولي ټول امین وای. وجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اللہ تعالیٰ فرمائے چې د فکر مندۍ خبره نه ده هیڅ یو ذمہ داری داسې نشته چې الله په تاسو باندې بوج اچولی ستاسو د بساط نه زیات. هر یو سړی ذمہ دار دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. چې الله تعالیٰ څومره قوت درکړی دی هم دومره تا ته وایي دغه عمره کار وکړه. وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم دا ستاسو د پلار د ابراهیم وراثت د دادین. نو ما ته وګورئ د پلار په وراثت باندې خو مونږ ځان مړو د نیکه په وراثت باندې مونږ ځان سړی بلا ډیر شي دنیا کې وګټي وای نه نه دا کندر کې هماله 15 مرلې راکړي ځکه دا خو زما د پلار نیکه عزت ده. اچھا وای کنه وای سړی د لوګي مریږي خو د پلار نیکه زمکه نه خرڅي د پلار نیکه زمکه نه خرڅي د پلار نیکه کور نه خرڅي وای دا زما عزت ده دا زما ناموس دی زه به ملک پرېږدم کراچۍ ته به لاړ شم هلته به ټاټکې چړوم خو په دې دا زما لپاره شرم خبره ده. عزیزانو نو الله تعالی هم فرمایي چې دا دین دا خو ستاسو د پلار د ابراهیم میراث دی ځان ته درته هم بده نه ښکاري چې دا دین در نه ځي ځان ته شرمېږي هم نه چې د دې دین په اساس باندې د غیرت او د جرأت مظاهره نه کوي. ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ فرمائے هو سماکم المسلمین دے ابراہیم تاسو باندې د مسلمان نامه خو دی یا هو الله تاسو باندې د مسلمان نامه خو دی من قبل تاسو یوازې دې دین کې مسلمانان نه د دین وړاندې هم د آسماني دین تابعدارو ته مسلمان ویل شو. یهودیانو خپل زمانہ کې مسلمانانو عیسایانو خپل زمانہ کې مسلمانانو د نوح علیه السلام تابعدارو خپل زمانہ کې مسلمانانو ابراهیم خپل زمانہ کې مسلمانو. عزیزانو من قبل وفي هذا د تاسو دا ټایټل او دا لقب د مسلمان د دین وړاندې دین کې هم وفي هذا اپدی دین کې هم ليكون الرسول شهیدن علیکم. امام ولی اللہ رحمہ اللہ فرمائی شہید په معنا د معلم لیکون الرسول شهیدن علیکم معلما ایاکم. شهیدن علیکم بمعنی
معلما ایاکم. الله تعالی فرمایي دا پیغمبر تاسو استاد دی صلی الله علیه وسلم. دا پیغمبر تاسو استاد دی صلی الله علیه وسلم. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. او تاسو د محمد رسول الله امتیان د انسانیت استادان دي. تاسو به تعلیم ورکوي انسانیت و تكونوا شهداء على الناس. اس کوي بس فاقيموا الصلاه مسقائم و كما حقه وآتوا الزکات زکات ورکوي واعتصموا بالله. once again الله تعالی وی د خدای په ذات لاس لګوي. پس دا لاس لګوي دا سينو وی چې واعتصموا بحبل الله. واعتصموا بالله بالله اعتماد کوي. دا الله په ذات اعتماد کوي. هو مولاکم. دا الله تعالی ستاسو مالک دی. هو مولاکم. دا الله ستاسو دوست دی. هو مولاکم. دا الله ستاسو محافظ او پروټیکټر دی. هو مولاکم. دا الله ستاسو دوست او مهربان دی. فنعم المولا ونعم النصير. او دا الله تعالی بهترین مولام دی او بهترین مددگارم دی. الله تعالی زما وینا ستاسو اوریدل خپل جناب کې قبول او منظور کړي. څومره دوستان چې لري او نږدې راغلي دي الله تعالی دې هغه ته د دنیا او د آخرت خوشاله ورکړي. کوم دوستان چې د عذر په بنیاد دې راغلي الله تعالی دې هغه موږ سره دې دعا کې شامل حال کړي. الله تعالی دې ټول امت مسلمه باندې ورحمېږي. الله تعالی امت مسلمه کې وحدت پیدا کړي. په دغه دیار غیر کې مسلمانان یقینا ډېر په تکلیف دي. اسلامي دنیا کې چې څه حرکت وشي او چام کړي د خیر په اراده کړي که د شر په اراده کړي مقصد نیک وي او که بد وي دغه منفي اثر د هغه ځای مسلمانانو باندې ډایرکټ ور پریوزي. دغه ایمان په خطر کې دغه عبادت خانه په خطر کې دغه عزت په خطر کې دغه حجاب او پرده په خطر کې دغه ګیره او پټکې په خطر کې د هغه ټول ناموس په خطر کې الله تعالی د هغه ایمان او غیرت محفوظ کړي. الله تعالی دغه عفت او عصمت محفوظ کړي. عزیزانو ما او تا یو بل سره علي پښتو ضرب المثل د کونه په کونه یو. خو هغه نه وای داسې چې دا خلک کونه په کونه دي. هغه وای دا د دنیا بل سر کې چې کوم حرکت شو دا ټولو په اتفاق کړی دی. زه ورته کله کله وایم و مونږ جاړو د بې اتفاقۍ د لاسه چې مونږ کې اتفاق نشته. خو چې یو حرکت وشي مې تاسو وایي ټولو په مشوره کړی حالانکه مونږ ته پته هم نشته د میډیا نه راته پته ولګي. نو بار تقدیر الله تعالی دې امت مسلمه له خیر ورکړي. تاسو ټول امين وایي. الله دې یووالی پیدا کړي. د ټولې دنیا کافر او غیر مسلم الله تعالی د ایمان په دولت مالا مال کړي. الله تعالی هدایت ورته نصیب کړي. د ظلم د ظالم نه الله تعالی مظلومان خلاص کړي. پروردگار د افغانستان مسلمانانو باندې ورحمېږي. الله تعالی د عراق مسلمانانو باندې رحم وکړي. خدای د فلسطین کشمیر او د چیچنیا مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله تعالی د سومالیا مسلمانانو باندې رحم وکړي. الله تعالی زمونږ د ملک باندې ورحمېږي. والله په دین باندې خاده آباد کړي. الله دین باندې خاده آباد کړي. الله تعالی د هدایت نصیب کړي زمونږ حکمرانانو ته. الله تعالی د هدایت نصیب کړي زمونږ دینی او سیاسي رهبرانو ته. الله تعالی هدایت نصیب کړي د ټول قوم ته او ټول ملت ته او ټول امت ته. پروردگار عالم د مریضانو د هغه شافي معالج شي. الله تعالی د مشکلات ولا مشکل کشایو کی د چا چې حاجات الله تعالی حاجت روایو کی. الله تعالی زمونږ میندې او خويندې د هغه عزتونه محفوظ کی. څوک زمونږ لري نږدې دوستانو کې وفات الله مرقدونه منور کی. د چا څومره ضرورت دي الله ته معلوم دي. الله تعالی ضرورت پوره کی. الله ضرورت پوره کی. څوک بے روزګار دي الله تعالی ورته روزګار ورکی. پروردگار عالم چا روزګار ته کې برکت ولا واچي. څوک بے اولاد الله صالح اولاد ولا ورکی. الله تعالی چا اولاد ته خدای ته نیکان صالحان کې د تربیت اسباب ولا پیدا کی. الله تعالی تربیت او تعلیم اسباب ولا پیدا کی. الله د تربیت او تعلیم اسباب ولا پیدا کی. پروردگار عالم دې ټولو جمع باندې ورحمېږي. په دې ټولو جمع باندې ورحمېږي. په دې ټولو جمع باندې ورحمېږي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.